د مهنګۍ خلاف اخر نېشنل پارټۍ هم یو احتجاج ارینج کړی دی. نن په صوابۍ کې د نېشنل پارټۍ د مهنګۍ خلاف احتجاج دی او دا د مسلم لیگ نون حکومت خلاف د نېشنل پارټۍ ډومبنی احتجاج دی چې د مهنګۍ خلاف پکېږي. اصل کې چې کله عمران خان به مهنګۍ راوسته نو که پر کې پی کې پارټیانې وي یا د پنجاب پارټیانې وي یا د سند پارټیانې وي نو هغوی به د مهنګۍ خلاف احتجاجونه کوله. خو دا د نېشنل پارټۍ ډومبنی احتجاج د خیر دیر آئے درست آئے اوس هم ستلی راغلی نه دي که چېرې دا پارټیانې په کې پی کې کې څومره پارټیانې اکټیو دي. نېشنل پارټي شوه، جے یو آی شو، پی ټي آی شو، ایم کیو ایم خو خیر دلته نشته دی. نور چې کومې وړې پارټیانې دي هغوی رایوځای شوې د مهنګۍ خلاف د عوامو دپاره راووتې نو کیدای شي څه ناڅه مهنګۍ کمه شي. خیر د نېشنل پارټۍ نن د مهنګۍ خلاف په صوابۍ کې احتجاج دی. دې نه پس بیا بله ورځ د جمعې پر ورځ یعنی د جے یو آی هم احتجاج دی چې به هم د مهنګۍ خلاف دا احتجاج کوي او بیا ورپسې ماښام په صوابۍ کې په امن چوک کې د پی ټي آی هم احتجاج دی. یعنی د جمعې پر ورځ سهار نه د جے یو آی جمعیت علماء اسلام احتجاج دی د مهنګۍ خلاف او بیا هم په هغه ورځ ماښام نه د پی ټي آی هم احتجاج دی د مهنګۍ خلاف. او نن چې کوم دی د نېشنل پارټۍ هم د مهنګۍ خلاف احتجاج دی. نو آخر نېشنل پارټي، جے یو آی او پی ټي آی د مهنګۍ خلاف احتجاجونه شروع کړل. دې نه علاوه ډېر ملګري دا خبره هم کوي چې پی ټي آی خو په دې صوبه باندې حکومت ته نو دی ولې احتجاجونه کوي، دا ګراني خو دی راوستې ده. نو ډېر ملګري داسې دي چې د حقیقت نه دي خبر. څه څیزونه داسې دي چې هغه د وفاق په کنټرول کې دي، د مرکزي حکومت په کنټرول کې دي. آی کې د صوبایي حکومت هیڅ قسم انوالومنټ نشته دی. آی کې بجلی، ګیس، پټرول د دې قیمتونه د دې د بجلی یونټ ګرانول یا د بجلی لوډ شیټینګ یا سی ان جیانې بندول یا چې کوم دا پټرول ریټس دي نو دا سنټرل حکومت په کنټرول کې دي، دا د وفاق حکومت په کنټرول کې دي. دې کې د صوبایي حکومت هیڅ قسم اختیارات نشته دی. ځکه که چېرې دا د صوبایي حکومت په اختیار کې وي نو بیا به په کې پی کې کې بجلی نه تله. ځکه بجلی چې کوم پروډکشن دی هغه هم په کې پی کې کې دی، د ګیس پروډکشن چې کوم دی هغه هم په کې پی کې کې دی. نو بیا به ګیس هم نو تو سی ان جیانې بم کولوي، بجلی بم نتلا. دې نه علاوه پټرول چې کوم قیمتونه دي که چېرې دا هم د هر صوبې په اختیار کې وي نو بیا کیدای شي زیات ګران پټرول هم په کې پی کې کې وي او په سند او کراچۍ کې ټول نه ارزان پټرول وي. ځکه په هغه لارو باندې پټرول په اسانه باندې راوځي. په هغې باندې د هغوی چې کوم د لارې کنوینس کم ریټس دي د هغوی د لارې کومه خرچه دا پې کمه لګي. ځکه پټرول چې په کراچۍ راشي نو چې کې پی کې ته رارسي په هغې په لاره د ټریلو د کنټینرو ډېرې پیسې لګېدلې وي. نو بیا پکار چې په کراچۍ کې ارزان وي او په کې پی کې ګران وي یا په پنجاب کې ګران وي. خو دا ریټس چې کوم دي دا ټول د کې پی کې پکې څه کار نشته، د صوبو پکې هېڅ کار نشته. دا ټول ریټس چې کوم دي دا د وفاق په کنټرول کې دي، د مرکزي حکومت په کنټرول کې دي. نو کم ریټس کې چې په کې پی کې پټرول دي، کم ریټس کې چې په پنجاب کې پټرول دي، کم ریټس کې چې په نورو صوبو کې پټرول دي نو آر اوور د پاکستان ریټس په ټول ایکول وي، ریټ په ټول برابر وي د پټرول. ځکه دا ټول د مرکز په کنټرول کې دي. نو کوس یو کس په پی ټي آی باندې تنقید کوي مهنګۍ خو څه څیزونه داسې دي چې د صوبې په کنټرول کې دي. خو میکسیمم چې کم څیزونه دي، غټ څیزونه دي، ریسورسز دي زموږ د وطن نو هغه د مرکز په کنټرول کې دي. د هغې ګرانېدل، د هغې ارزانېدل هغه ټول هر څه مرکزي حکومت کوي، وفاقي حکومت کوي. نو هغې کې د صوبایي حکومت څه انوالومنټ نشته دی. نو که څوک وایي چې پی ټي آی ولې د مهنګۍ خلاف احتجاج کوي نو پی ټي آی به هم کوي، ځکه دې مهنګۍ کې د پی ټي آی انوالومنټ نشته دی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.